والخامس مخافة القراءة في موضع السر، والسادس قراءة القنوت في الوتر إلى آخره. پنځم واجب په مانځ کې قرات پټ لستل دی په هغه مانځ کې چې کوم کې قرات په پټه دی. مونږ ویل څلورم واجب دا دی چې په کوم مانځ کې قرات په جهر وي نو التبه امام قرات په جهر لولي، لکه د سحر مانځ کې، د ماخام مونځ کې، د ماسختن مونځ کې، په تراویح کې، په ماه رمضان کې په وتر واجبو کې، یا د جمعې مونځ کې، یا د غټ اختر وړوکی اختر مانځ کې دې کې قرات په زور دی نو دا ویل واجب دی په زور باندې. او د ماسپخین مونځ او مازیګر کې قرات په پټه باندې دی نو په دې کې دا قرات ویل په پټه باندې دا واجب دی. په کوم منځونو کې چې قرات پټ لستل واجب دي، پټ لستل دي نو الته دا پټ لستل واجب دي، لکه د ماسپخین مازیګر مونږ کې دا پنځم واجب شو. یعنی مطلب سبق په پټه باندې ویل د ماسپخین او مازیګر مونږ کې دا واجب دي. دا غران شپږم واجب هغه په وتر واجبو کې دعای قنوت، اللهم انا نستعينك ونستغفرك، دا چې دعای قنوت مونږ کوم وتر واجبو کې په درې رکعات کې وایو نو دعای قنوت لستل دا واجب دی. واجب امتحان چې کله مخالم دعای قنوت به ټول نوروم ان شاء الله. دا روان خالی ورځ بهر خالی باندې مستاز امتحان وي. د دې یو وخت په سبق کې بدن امتحان اخلم، په دې امتحان کې به دعای قنوت د ټول نوروم ان شاء الله ووري زوته کې ځان سره. والسادس شپږم واجب مونږ ویل چې هغه په وتر واجبو کې اللهم انا یعنی دعای قنوت لستلی. کته نه چې تاسو کو چې دعای قنوت څه ته وای نو ورته لند وای چې اللهم انا ته وای. او اوم واجب په مانځ کې تعدیل د ارکانو دی. هر رکن په صحیح طریقې سره ادا کول، په آرام آرام سره ادا کول او په صحیح طریقې سره ادا کول د رکن دا واجب دي. نو دا او واجبات شو. اول نمبر واجب الحمد شریف په مانځ کې لوستل، دویم واجب اوله قاعده وا، دریم واجب په اخره قاعده کې التحیات لله لوستل واجب، څلورم واجب په جهر مونږ کې په جهر سره قرات کول امام لره دا واجب، او پنځم واجب په پټ مونږ کې په پټ باندې قرات لوستل امام لره دا واجب، او شپږم واجب په وتر واجبو کې دعای قنوت لوستل واجب، او اوم واجب تعدیل د ارکان او هر رکن صحیح ادا کول دا واجب. کچا نه پدی او واجباتو کې یو شی پاتې شو هیر شو تینا نو پدی انسان باندې بیا په مانځ کې اخیری رکعت باندې بیا سجده سهو لازمي دی. به بیا چې کله تحیات لله اوللی نو دا اغینه بعد چې کوم دی سلام وګرځي تحیات لله نه بعد اخیری رکعت کې او بیا به د دوه سجدیو کې بیا به دا غیره بعد د سر نه تحیات بیا شروع کی نو بیا به پورا تحیات لله اوللی سلام به وګرځي. کچا نه په هیر سره واجب پاتیو او کچا د قصد واجب پرې خودو نو مونږ خو شو خو سره د غټ نقصان په مانځ کې ډیر زیات نقصان راغی مونږ خو شو خو لیکن ګناګار شو به. والخامس پنځم واجب مخافه القراءه پټ لستل د قرات دی په موضع السر په پټو منځونو کې لکه د ماسپخین مازیګر مونږ. والسادس شپږم واجب قراءه القنوت لستل د دعای قنوت دی په الوتر په وتر واجبو کې. والسابع واجب تعدیل الارکان په آرام آرام ادا کول د ارکانو دي دوم واجب. ومن ترک شیئا چا چې پری خود یو شیز من هذه السبعه المذکوره د دې او واجباتونه چې ذکر شو ان کان ساهیا کپاهیر دنه پاتیو یلزم لازمیږي سجده السهو سجده سهو لازمیږي. ومن ترک شیئا ومن ترک عامدا چا چې د قصد پری خود لا يجب عليه نه دا واجب په د باندې شی او نسیو شی یعنی سجده سهو بیان د واجب قصدن پری دي. ولكن صلاته مع النقصان لیکن مونږ سره د نقصان نه دي. مونږ کې نقصان دی یعنی مونږ چې کم دی ناقص دی ثواب کم دی ډیر کم شو مونږ خرابېږي.
والخامس پنځم واجب مخافه القراءه پټ لستل د قرات دی په موضع السر په پټ منځونو کې په پټ ځکه یعنی مطلب دا دی چې په کوم ځکه پټ راغله د قرات نوال د پټ لستل د ماسپخین او مازیګر منځ والسادس شپږم واجب قراءه القنوت لستل د دعای قنوت فی الوتر په وترو کې والسابع اوم واجب تعدیل الارکان برابر اول د ارکانو دي هر ارکان هر رکن برابر اول من ترک شیئا چا چې پرې خود یو شی من هذه السبعه المذکوره د دې او واجبات مذکورونه ان کان ساهیا فطهیرو يلزم لازمیږي سجده السهو سجده سهوا ومن ترك عامدا کچا قصدن پرې خود لا يجب نه دی واجب علیه په د باندې شی او نسیو شی ولكن صلاته مع النقصان لیکن منځ د نقصان سره وش بس دې چې